ها پلار مې ټاړه دی معذوره یم ته معذوره یې خورجان ولې ته په څه خبره جاړې څه چل دی ما ګردې خرابې دي ګردې دې خرابې دي ګردې دې درد کوي السلام علیکم ښه دا راته ووایه چې کار مار نه شي کولی دا ځای خوږېږي خپې زنګونان دا ځای بیمار یار ټیم ښه دا راته ووایه روژه ماښام بانک چې ووایي څه سره خورئ مالګې سره بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئینہ دا کلتو چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ آئینہ دا کلتو کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا ناظرین آج میں آیا ہوں سوات اور سوات میں پھر یہاں پر ایک فیملی کے پاس آیا ہوں رحیم آباد یہ رحیم آباد کے قریب ایک فیملی رہتے ہیں اس گھر میں جو یہ بھی کرائے کا گھر ہے اور جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کراچی اسلام آباد پشاور ایسے جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ کرایہ ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ گھر بھی ایک چھوٹا سا گھر ہے اور لیکن اس کا کرایہ بہت زیادہ ہے ایک کمرہ اور یہ ایک کچن ہے باقی فانی یہ چیزیں یہاں پر اتنی فیسلٹی یہاں پر موجود نہیں ہے یہ بہن یہ اس کی بیٹی ہیں جو یہ معذور ہیں اور یہ بھی اس بہن کا بیٹا ہے کمائی والا بڑا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے اور یہ اس کا شوہر ہے جو یہ گونگا ہے نہ کچھ بول سکتا ہے نہ کچھ سن سکتا ہے اس کے گردے بھی خراب ہیں اور اس کے بیماری بہت زیادہ ہے کمائی کام کاج بالکل نہیں کر سکتے بہن سے میں نے سوال پوچھا تھا آپ لوگوں نے شارٹ میں پہلے بھی دیکھا کہ بہن کہتی ہے کہ ہم نے نمک کے ساتھ روزہ کھولا ہے ہم نے ٹماٹر کے ساتھ کھانا کھایا ہے ہم روزے اسی طریقے سے ہم روزے رکھتے ہیں تو آج آپ لوگوں کو الحمدللہ معلوم ہے کہ کون سا روزہ ہے کتنا دن ہو گیا روزے کا تو اسی طرح ہم غریبوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور آپ لوگ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ ضرور کرتے ہیں تو میں اس بہن سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام خورجان څنګه یې خیر دی روزانه ژوند مو څنګه تېرېږي بس په غریبۍ کې تېر شو بېوزۍ کې تېر شو حالات دغسې دي چې بس کار روزګار والا مې څوک نشته کور والا زما دا معذوره دی ورور یې دی هغه هم غریب دی هغه هم ورسره څه نشي کولی زه پردو کورونو کې خدمت وغیره کوم باغې مې خپل وخت خپل ټایم ګزاره کوم خو لکه اوس زما کور والا بیمار شوی دی زما داسې وس نه کېږي چې زه دوی دپاره څه وکړم تاسو موږ سره مهرباني وکړئ چې تاسو څه کولی د ده بیماري ګرده خرابه ده د ده لاس کې غوټه راختله هغه خراب دی هغې باندې کار نشي کولی د 2 میاشتې کټ کې تېرې کړي د ده مثانه خرابه ده د کار روزګار هم ډاکټرانو به د کار بند کړی دی زما اوس د ګټې وټې هېڅ څوک هم نشي دا لور ماته بیماره پرته ده زما د خرچې زما د ګټې زما هېڅ ذریعه نشته خور دا راته ووایه دا یو څو روژې دې څنګه تېرې کړې بس دا داسې تېرې شوې کله ټماټر سره کله مالګې سره کله اوبو سره کله چمګاوڼ سره موږ سره څه خپل څه مدد په لیټ کې چانګوله راکړی موږ بیا خپله ګزاره کړې ده معذوره ده تاسو ښودل کې د سوات رحیم آباد ماشاءالله ډېر نامور ګټور خلک دی ډېر تکړه خلک دی ډېر اثر رسوخ والا خلک دی ځکه چې زه اینم ښه تکړه خلک دی دغه خلکو تاسو سره چې موږ سره هېڅ چا هم څه مدد نه دی کړی پرون زموږ په دې علاقه کې راشن تسقیم شوی زه تللی یم ما ته نه دی میلاو شوی زه واپس راغلی یم هغه زموږ چې وجه څه کیدی شي چې دا راشن میلاو دا داسې وجه کیدی شي چې خلکو ته کارډونه میلاو شوي چې چا ته کارډ میلاو شوی هغو ته میلاو شو چا ته چې نه و میلاو شوی نو موږ کور به چا ته نه موږ ته نه و میلاو شوی نو دا اواز نه کو چې زما د ګټې وټې څوک هم نشته ما ډېرې چغې ووالې ما پسې د 2 ځله ولېږو 3 ځله مې ولېږو هغو ته وایي چې ختم شوی دی مخ ملازه خو پکې نه وه چې تا نو وه پکې ډېره
و پکې ډېره چاته 3 ځله میلاو شو چاته 2 ځله میلاو شو چاته یو ځل میلاو نشو خو ژوند چې تیروي داسې لکه کور والا دې هم داسې دي چې د ګټې وټې نه دي لور د ته بیماره ده پخپله هم او مطلب په دې خو وخت نه تېرېږي بیا هم کله کله دې دپاره پیسې کم نه راوړی ورجانه ما سره خپل خورایي نه 1500 روپۍ مدد وکړي زه پردیو کورونو کې لږ ډېر خدمت چاله د کپړو مپړو وکم هغې کې ماله لږې ډېرې پیسې میلاو شي زه کپړې وګنډم ما د 1.5 روپۍ هغې کې میلاو شي زه خپله ګزاره په هغې کې کوم هنرمند دی ماشاءالله او جی د سلای ماشین نه سره شته او چا نه مې راغستی ځان له د چا نه دې راغستی او جی او نو کپړې د سلای چې دی نو ښه استاد یې او جی که تاسو له مطلب دی چې څوک ښه ښکلې سلای ماشین د لوالي او ښه ښکلې کاروبار دله د کپړې روان کي په دې کور کې راته ښه ډېره کپړه واچي او زنانو له کپړې ګنډې په هغې وخت تېروي نو اسانه به وي درته انشاءالله او شان کولی شم روجانه خو زما په خپله ګرده خرابه ده زما غونډ کاغذونه دا دي پراته دي ما ته ټیسټونه لیکلي دي زه خپل ټیسټ نشم کولی ما سره 8000 روپۍ نشته چې زه خپل ټیسټ وکړم زه چې کله هم ګنډل وکړم سو ما بیا په ګرده دړي زه بیا پرته یم لکه زه بیا کار روزګار نشم زم دغه وروڼه نور خلک به پرېږدو ځکه چې د سوات ډېر مالدار ترین خلک دی او په بهر ملکونو کې په دوبۍ کنیډا یورپ ملکونه سعودي چاینا هر طرف ته دا خلک شته دي او ویني په دې کې به اوس هم داسې د سوات نامور خلک وي چې تاسو به ویني دغه خلک وړاندې د الله نه بیا د دغه خلکو نه غوښتنه څه کوي ځکه اکثر خلک وایي یاره وي خپل پړوسیانو لی ورکوي نو کم دی زه خو د دې سوات خلکو ته دا خبره کوم چې ستاسو یوه خور دلته کې په پړوس کې هسې ستا په خیال ستاسو د دې پړوس په خلک په بهر ملک کې نه وي ډېر پکې د بهر ملکونو کې شتي دلته هم هغوی ته ستاسو د غربت پته نشته هغوی ته زموږ ښه پته ده موږ د دې ځای پیدا لوي یو بل د خلکو سره خدمتونه هم کوي خو لکه هر سړي چې کړی ده نو که د خدمت کړی ورکړې ده چې خدمت یې نه دی کړی نو نه یې ده ورکړې د هغې خلکو نه غوښتنه الله نه د هغې خلکو نه غوښتنه څه کوي نو هغو نه دا کوم چې زموږ د حالاتو ته دې وګوري چې یاره دا سړی بیمار شو زما بچي واړه دي ما سره د خرچې څه گنجایش نشتی د کور نشتی نو لکه زه کرای 4000 روپۍ زه کرای ورکوم نو اخر لکه انصاف مونږ سره پکار دی کتونکو د سوات چې څومره نامتو ځوانان دي د هغې نه زما خواست دی په شیشه باندې د دې خور تړون نمبر راځي په خپله سره رابطه کولی شي په خپله دې ځای ته راتلی شي د سوات ګټور خلکو ته زما خواست دی چې د دې خور سره څه نه څه کومک وکړي ځکه چې ډېر په درد او په غریبۍ سره دلته کې ژوند تیری میرے جتنے بھی اردو بھائی ہے میری ان سے گزارش ہے بہن سلائی مشین کی بہت اچھی ہنرمند ہے لیکن یہ سلائی کی جو مشین ہے وہ دوسرے کے گھروں سے لاتی ہیں اور وہ بھی ان سے ٹائم کے حساب سے لاتے ہیں اس پہ سلائی کرتے ہیں اور اسی سے 2-3 روپے اپنے لیے کماتے ہیں اس کا شوہر بیمار ہے میں نے بہن سے پوچھا بہن نے کہا کہ ہم نے روزہ کھولے ہے لیکن نمک سے ہم نے روزہ کھولے لیکن ٹماٹر کے ساتھ ہم نے کھانا کھائے ہیں تو آپ لوگوں سے التجا ہے جو سوات کے بڑے لوگ ہیں میری ان سے التجا ہے کہ اس بہن کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ ضرور کریں تو اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ